صدق الله العظيم. جزاک الله. دا قاری مولانا فضل مولا صاحب د تلاوت نه پس مونږ به دا کم مقررین چې دي هغوی ته به زمونږ ډېر عاجزانه درخواست وي چې تاسو کم ملګري مونږ تقریر له راغواړو د 3 منټو نه زیات چې دی نو هغه به نه اخلی ډېر معذرت سره او په ټاپک باندې به خبرې کوو. دا کم نن ریلی چې ده د پاک فوج سیکورټي فورسز او کم چې د KPK پولیس چې کم دا قربانۍ دي کم شهادتونه دي په دغې هغوی سره چې دی نو هغوی ته خراج تحسین پیش کولو باره کې دی نو هغې حوالې سره مونږ دا پروګرام باقاعده شروعات کوو. د ټول نه مخکې زه زمونږ د تحصیل تنګي نائب ناظم لیاقت علي صاحب ته چې کوم چې یو نوجوان بلدیاتي نماینده دی مشر دی نائب وایس چیرمین دی هغوی ته خواست کوم چې راشي او د موضوع حوالې سره یو څو خبرې وکړي تاسو ته. نعرے تکبیر نعرے تکبیر پاک فوج KPK پولیس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اول د خپل لخوا د زمونږ د تنګي رضاکار فلاحي تنظیم نه مرګرو خصوصا زمونږ د مشرانو د تحصیل تنګي د غیرو عوامو د ځوانانو د دې ټولو سپینګیرو شکریا ادا کوو چې په یو شارټ نوټس باندې دوی ووتل او د خپل آرمي سره د خپل سیکیورټي فورسز سره د هغوی سره اظهار جهتۍ دپاره موږ یو امن واک چې کوم دی هغه مقرر شو د هغې ډېره شکریا. مرګرو نن سبا چې دا کم حالات زموږ په ملک کې جوړ دي دې ته لږ ډېر په جوور نظر باندې کتل پکار دي چې زموږ ملک الحمدلله یو اټمي طاقت دی یو اټمي قوت دی. تاسو ته دا پته چې زموږ آرمي چې کومه ده دا په ټوله دنیا کې په نمبر 1 باندې ده. زمونږ چې کوم ایسائی زمونږ چې کوم ایجنسیز دي هغه په 1 نمبر باندې دي. هغې واحد چې یو سړی یو بیروني طاقت یو سازش باندې وخین هغه به څه کوي اندروني مونږ کې به اختلافات پیدا کوي اندروني سازشونه به جوړوي په هغې کبله باندې به چې کوم دی نو زموږ ملک ته نقصان رسي. زما د خپل یوت ته چې څومره خصوصا چې کوم دا ځوانان دي دوی ته دا خواست دی چې چېرته د بیروني سازشونو او د ګنوني چې کوم د هغوی مهم دی د هغې حصه مه جوړېږئ. که زمونږ فوج دی نو مونږ یو که فوج دی پاکستان دی که پاکستان دی نو مونږ یو که مونږ نن چې کوم دی که ګورئ تاسو ازادانه ژوند تېرو خپل 15 وخته مونځ ښه په عزت سره کوو. زمونږ خویندې میندې دا یو عزت څادر اچولی دی دا صرف او صرف د دې فوج برکت دی چې دوی په دې سرحدونو باندې زما او ستا حفاظت لپاره ولاړ دي. موږ به انشاءالله د هر قسمه چې د دوی خلاف کوم څوک سازش کوي موږ به د هغې مخنیوی به کوو او د دوی سره به انشاءالله موږ شانه به شانه به ولاړ یو ځکه چې که پاک آرمي ده نو زموږ دپاره ده دا زموږ محافظین دي او موږ د دوی سره مکمل اظهار یکجهتي کوو ورسره او د دوی سره موږ شانه به شانه ولاړ یو او دوی ته دا یقین دهاني ورکوو چې پاکستان قوم خصوصا نوجوانان تاسو سره ولاړ دي د سیکیورټي فورسز زموږ چې تنګي کومه زموږ د تنګي پولیس بلکې ټول KPK پولیس دا فلاحي رضاکار تنظیم زموږ مشره وه هغې ډېرې د نرتوب خبرې وکړې او موږ په دې ویاړم کوو چې نن موږ سره زموږ د فلاحي رضاکار تنظیم کو یو طرف ته دا نوجوانان دي او دوی د خپل پاک فوج زموږ چې کوم سیکورټي فورسز دي یا کوم زموږ پولیس وروڼه دي د خیبر پښتونخوا او هغې شهادت ورکړی دی او د هغوی ته خراج تحسین پیش کولو دپاره دا ځوانان روتې دي. موږ په دې باندې فخر و ویاړ هم کوو چې موږ سره دا خور هم ولاړه ده. نو زه به وایم چې دوی ته هم چې دی نو موږ کلیپینګ وکړو چې دغه خور راغلی ده او د پښتنو په دې کوم چې د موږ دلته د پښتنو یو روایات دي په هغې کې چې دی دا موږ سره ولاړه ده نو موږ دې ته هم خراج تحسین پیش کوو. بالکل دا زموږ د خور شاهین سلطان د خبرو نه پس زه اوس زموږ نوجوان قیادت یو د تحصیل تنګي سیمې سره تعلق لرونکي سیاستدان نوجوان سیاستدان نثار خان تنګي ته خواست کوم چې راشي او د موقع مناسبت سره یو څو خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د مشرانو خبرې وکړې دا موږ چې نن تنګي موړ کې راوتي یو نو دا په هر یو موقع کې کله چې سیاسي جلسې وي کله مهنګایي باره کې کله د بجلو باره کې کله چې داسې یو موقع راغلی ده نو زموږ د تنګي د نوجوانان او خاص کر تنګي دا کم میډیا ده نو دې موږ سره په دې کې ډېر تعاون کړی دی. زه د دوی هم ډېره شکریا ادا کوم او په شارټ نوټس باندې چې را کوم مرګي رالې د دې هم ډېره شکریا ادا کوم چې په دې پاکستان کې په دې ټیم کې را کوم حالات جوړ دي او په دې باندې راووتلو او دوی ته دا ښکاري چې زما دا ملک چې کوم دی دا ښه ټیک ټاک روان دی او زما چې کوم دا
کوم د مشرانو خبرې وکړې چې د پاک آرمي او KPK پولیس چې په دې کې کومه کارکردګي وه هغه ټولو ته ښکاره ده. نو زه هغې خلکو ته ویل دا غواړم چې برای مهرباني هغه کمې کوزې هر یو شي کېږي د چا نه څه غلطي شوي هغه دې ووایي خو دا سوچ دې وکړي چې اول مونږ مسلمانان یو بیا چې کوم دی د پاکستان د خاورې نه پیدا یو نو که تاسو خپلې خاورې ته نقصان ورکول غواړئ نو زما په خیال باندې هغه اثر ډېر غلط طرف ته ځي هغه زما کور طرف ته راځي هغه زما کلي طرف ته راځي هغه زما صوبې طرف ته راځي. زه د پاک آرمي باره کې به دومره خبره وکړم چې یاره په باډرو باندې همدا خلک ناست دي او دوی چې کوم دی شهید کېږي نو موږ ته صرف په TV باندې یا په فیسبوک باندې وګورو چې یاره شهید شو 15 شهیدان شو 6 شهیدان شو. خو زه تاسو ته وایم چې هغه شهیدانو د کور نه تاسو ته پوسو کې 15 کاله وشو خو د هغه مور جاړي چې یاره زما زوی شهید شوی دی د هغه چاره پاره شوی دی پیسې ټول خلک ګټي هر یو کس په پروډو کې ناست دی 2000 روپۍ ورځ ګټي هغوی 15 روپۍ میاشت باندې ناست دي په باډرو باندې زما او ستا حفاظت کوي. نو پکار دا ده چې مونږ د آرمي د دې پولیس ملاتړ جوړ شو او دوی سره صحیح طریقې سره روان شو ولې چې مونږ جنګ وایو مونږ انډیا یادو چې یاره دا زمونږ دشمن ملک دی خو که نن دا خلک راوچت شوي دي او دا جنګ کوي نو زما په خیال انډیا لا ډېره وروسته ده هغه د پاکستان د نوم نه یېرېږي خو چې د پاکستان کم خلک راځي او دلته کې چې کم دی دا کوي انشاءالله مونږ آرمي سره ولاړو څنګ په څنګ او د دې به انشاءالله پوره جنګ کوو. مونږ دا ویل غواړو چې یاره کو نن مونږ په پاکستان کې اوسېږو نو مونږ آزاد یو مونږ خوب کولی شو مونږ خپل روزګار کولی شو نو مونږ د فلسطین او د کشمیر غوندې نشي کېدلی هغې خلکو نه تپوس وکړه چې هغه په کومه ورځ دي نو مونږ دا وایو چې یاره پرامن انشاءالله زمونږ ملک دی ښه ټیک روان دی او انشاءالله په دې کې به مونږ خپل ملک سره د مرګ مونږه دغه څه نوم دی زلمې مظلوم اواز مونږه د مظلوم اواز کوم چې د تنګي سیمې سره تعلق لرونکي دي او د خادم الله محمد اقبال خادم الله په مشرۍ کې چې کوم ځوانان راغلل هغوی ته د زړه د کومې نه هغوی ته هرکلی ویو او الله پاک د دوی د قرباني قبوله کړي د خپل پاک فوج او زمونږ سیکورټي فورس سره دغه مینه دی الله پاک په خپل دربار کې قبوله کړي. ځینې نظار به خیري خبرې وکړي. زه تاسو ته یو ځل بیا دا ویل غواړم چې زمونږ ملک که مونږ بچ یو نو د آرمي د وجې بچ یو زمونږ د KPK پولیس د پاکستان پولیس د دې د وجې بچ یو او مونږ نن پرامن یو او په خپلو کورونو کې ناست یو خپلو بچو سره نو دا د دوی لپاره دی. زه تاسو ته د دې لپاره وایم چې ښه په ټیک اواز راکړئ چې کم سے کم د پاکستان پولیس او آرمي نوري خو چې تنګي تاڼه کې چې کم خلک ناست دي چې دی ووري KPK پولیس KPK پولیس KPK پولیس پاک آرمي مهرباني. ډېره مننه. عزتمن شهید او نثار خان او نوجوان سیاستدان زه اوس چې دی نو بلدیاتي نماینده صاحب شاه هغوی ته خواست کوم چې تقریر وکړي خو 2 منټه کې چونکې ټایم لږ دی او مقررین سره زیات دي نو هغوی ته خواست کوم چې 2 منټو کې خپل تقریر راغونډ کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږو ملګرو د تنګي اوسیدونکو زلمو ځوانانو او د دې خور ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو راغونډ شئ خپل قیمتي وخت هم دې ځای ته راورساو او د دې دپاره ودرېدئ چې موږ د پاک آرمي په حمایت کې یو حمایت کې خو بالکل یو ځکه چې زموږ زړو پښتنو د دوی سره د کشمیر جنګونه کړي دي د آرمي سره شانه بشانه او د انډیا سره جنګېدلي دي دا عوام تلي تاسو به زاړه تصویرونه چېرته لیدلي مي او وی به یې نه که کوشش هم وکړو نو دې خلکو د آرمي سره باقاعده قرباني او جهادونه کړي دي. منګه د آرمي ډېر حمایت کوو منګه پر امن خلک یو منګ امن غواړو منګه بالکل قانون منو عدلیه منو خدا بیکاره او بے منظمه کم چیف جسټس چې دی دا بالکل موږ نه منو په کار داره چې په دمې پایاري وشي ځکه چې دا ټول ماحول د خراب کو دا ټول ماحول د بدل کو او دا څوک چې را پرېښوده وینې و هغې او بیا یې ده را پرېښوده د دې ماحول دپاره چې د ده دپاره ملکونو او قوتونو سره لاس او دا ماحول یې سازاوه ځکه چې د آرمي
بېعزتي داسې ده لکه زموږ د کور بېعزتي چې کېږي د آرمي نقصان چې کېږي لکه زموږ په د ذات نقصان چې کېږي موږ په ډېر زیات خفه یو آرمي زموږ ورونه دي بچي دي خو موږ مکمل د عدلیې د قانون د هیڅ خلاف نه یو خاص کر د چیف جسټس مکمل خلافي او اختلاف بیا کوو تاسو نه منظور ده مهرباني ډېره مهرباني صاحب شاه ډېرې خوندورې او ډېرې ګټورې خبرې وکړې زه اوس چې دی نو اقبال خان ته خواست کوم محمد اقبال او چې دغه تخلص چې دی نو خادم اعلی دی او موږ تاسو ټولو ته پته ده چې هغه خپل محنت باندې په خپل خدمت عوامي خدمت باندې دغه د خادم اعلی نوم چې کوم دی نو هغه دغه کړی دی ایښی دی او یقینا چې خادم اعلی دی ټول روز چې کوم دی نو د خپل غریب ولس خدمت کوي یو څو خبرې چې د موقع مناسبت سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما د تحصیلي تنګي د مختلفو ګروپ ملګرو تنظیمونو ملګرو او دلته راغلي د مظلوم تنظیم اواز ملګرو په جمع السلام علیکم وی تا به په خپلو وینو خاوره تا به په خپلو وینو پایم ای وطنه که قرباني زما د تن شي او که سیالي رانه چا یوړه یم محبوبي دا ستا پړونه دي زما د سر کفن شي د دې شی نه پس زه خلکو ته وایم چې دا پاکستان موږ ته په صدقه کې نه دی میلاو شوی د دې پاکستان دپاره زمونږ پاک فوج زمونږ د دې علاقې پښتنو ځان پسې بمونه تړلي وو خو دا ملک یې آزاد کړی و ځکه چې کله انډیا وي چې زه به د سخاف چې په لاهور کې څکم نو زمونږ د دې ملک نوجوانان پاک فوج نوجوانان هغوی ځان پسې بمونه وتړل او د هغوی ټینکونه یې والوزول نو د دې دپاره قربانیان یې ورکړی شوي دي د دې دپاره هر قسمه جدوجهد شوی هلې د پاکستان کولاو شوی دی هلې دا پاکستان آزاد شوی دی زه هغې عناصرو ته دا وایم چې چېرته په تاریخ کې زمونږ دشمن ملک زمونږ د بلا حساب قلعه ته نه دی رسېدلی زمونږ د کور کمانډر کور ته نه دی رسېدلی خو دا فتنه چې کومه راغلي د فتنې مقصد دا دی چې دا دې ملکونو ته وښیي دا د دنیا ته وښیي چې زمونږ پاک فوج ناکامه دی خو نه زمونږ پاک فوج چې کم دا اوسنۍ نه کار اخیستی نو هغوی دا نه غوښتل چې لاس مات شي غاړه له ځي هغوی وی چې مړه کوي هم نو دا زمونږ وروڼه دي دې خوا که وښوي هم نو زمونږ وروڼه دي هغوی وی که دوی کم املاکو ته نقصان ورسوي خیر دی خو چې زمونږ بچي قتل نشي زمونږ بچي شهیدان نشي دا به ماشومان یې نه به پیږي د دې شاته چې کم خلک دی کم عناصر دي هغه به انشاءالله به ګوته کېږي او دې ټول خلکو ته به وړاندې راځي باقي انشاءالله د پاک فوج زمونږ د کې پي کې پولیس سره موږ دا نوجوانان شانه به شانه ولاړ یو دغې فتنې خلکو ته موږ دا ویو چې بس دا فتنه هم ختمه کوي د دې نه دا نه مسله مه جوړوئ زمونږ پاک دونه مه بدناموئ چې هغوی نو ملکونه دا ویني چې د پاکستان فوج ډېر ناکامه دی زمونږ ادعاوې ګوره ډېرې مضبوطې ادعاوې دي زمونږ نوجوانان د پاک فوج ځان باندې نهاوې تېرې کړي د دې ملک دپاره قسمه قسم قربانیان یې ورکړي هغې قربانیو ته چې کرنل میجر عزیز بټي شهید یا نور داسې شهداو د هغوی چې کم دغه جوړ شوي وو دوی چې د هغوی په کم انداز بې حرمتي وکړه دوی چې په کم انداز د پاک فوج خلاف دهشتګردو کې استعمال کړل نو دا له دوی لپاره دا د دوی اواز نه دی د دوی مخې ته چې شاته چې څوک خلک دي د هغوی نه د مکمل سافټویر اپډیټ کړي زه د پاک فوج نه هم دا مطالبه کوم زه پولیس ډپارټمنټ ته دا وایم چې د چا په پرېشر کې رانه شئ حق ته ورسئ آینده لپاره چې څوک داسې قدم اوچت نه کړي ځکه چې دې د دې وطن دپاره موږ هرې قربانۍ ته تیار یو او که اوس هم قرباني غواړي بیا هم غواړي انشاءالله موږ به شانه به شانه ولاړ یو والسلام پاک آرمی KPK पुलिस पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह फौज जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद د محمد اقبال د جوشیله تقریر نه پس چې دی نو زه علف خان شیرپو ته چې هغه